زلزله او زلزله ټول فیسبوک د زلزلې نه ډک دی. د هر چا په خولې دا خبره دی چې زلزله ولې کیږي. زه خو وایم چې د خدای لوی فضل دی، د یو چا برکت به وي چې نن په موږ باندې د کاڼو باران نه وریږي. ځکه آیا موږ خپلو ګناهونو ته لیدلی دي چې کومه ګناه موږ داسې نه ده کړې چې د الله د عذاب مستحق موږ نه وو. یقینا دا د یو چا برکت دی چې نن دغه اسمان نه کاڼې نه راوریږي، که موږ د کاڼو مستحق یو. ځکه زه په هغه چا په ځمکې باندې ژوند کوم چې هغه چا په ځمکې باندې ژوند کوم، هغه ماته رزق راکوي، هغه د ما خالق دی، زه د هغه غلام یم. زه بیا بار بار د هغه نفرمني کوم، د هغه احکامات ماتوم. دا خو د الله ډېر لوی فضل دی، ډېر لوی کرم دی چې د کاڼو باران نه کیږي، ځمکې ته امر نه کوي چې دا خلک درنا بسه. ولې کومه یوه ګناه ده چې ما ورته نه وي کړې؟ ته وګوره په معاشرې کې هره یوه ګناه عام شوې ده، هره یوه ګناه په سکندونو کې په یوې یوه ګړۍ کې په سلګونو په زرګونو په لکونو خلک د خدای نافرمانه جوړ شوي دي، د خدای نافرماني کوي. عطا ابن ابي رباح نوم به تاسو اورېدلی وي، دا یو لوی بزرګ تېر شوی دی. دا فرمایي ماته یوه ورځ القا وشوله، وی عطا ابن ابي رباح ته دا خلکو ته ووایه چې تاسې د ما شکایت ولې کوئ؟ په هر محفل کې په هر مجلس کې تاسې د ما شکایت کوئ. ما خو تر ننه ورځه پورې د خپلو بندګانو شکایت د ملایکو سره نه دی کړی چې ما ملایکو ته ویلي وي چې نن پلنکي د ما بنده دغه ګناه وکړه، پلنکي دغه ګناه وکړه. ما خو تر اوسه د خپلو بندګانو شکایت نه دی کړی، خو بندګانو باندې څه شوي دي چې زه لغونې د رزق تنګي ور باندې راولم، لغونې معمولي عذاب ور باندې راولم، دا خلک به د ما شکایتونه کوي. حقیقت کې وګورئ همداسې دی. لغونې مشکل په موږ تاسو باندې راشي، بیا ټول علاقه ټول وطن مو خبر کړی وي چې په ما باندې داسې حال وشول، بیا د خدای شکایتونه کوو، خدای نه ګیلې کوو، شکوې کوو. حالانکه خپل ځان ته مو نه دي لیدلي چې زه په کومه حالاتو کې ما د خدای څومره فرمانداري کړې دی، ما د خدای دین دپاره څومره خدمت کړی دی، ما د خدای د دین دپاره څومره قرباني کړې دی. زما عزتمندو ځان ته سوچ کول پکار دي. دا خو الله جل جلاله معمولی یو انسان ته ښودنه کوي چې انسانه کنټرول شه، په خپل حد کې واوسېږه، په خپل انسانیت کې واوسېږه، په خپل عبدیت کې واوسېږه، په خپلې کمزورتیا کې واوسېږه. که بیا داسې نه غواړې، ځان نه سرکشه جوړول غواړې، بیا د ما عذابونه لوی عذابونه دي. دا خو معمولي جړکه دی د زلزلې ولا پرون تاسو ولیدله، هر سړی په تیښتې باندې و، هر سړی کوشش کولو چې زه بهر شم. همدغه ورځ به بیا قیامت هم دغه شانې وي. قرآن کې الله فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. سړی به تښتي له خپل پلار نه، له خپلې خور نه، له خپلې مور نه، له خپلو وروڼو نه، له خپلو یارانو نه، له خپلې ښځې نه. هر سړی بیا تښتي. هغه وخت کې بیا انسان په خپلو حالاتو کې وي، زه بد شمه نور به خپل کار کوي. زما عزتمندو دا صرف الله تعالی انسان ته ښیي. او بیا د قیامت ډېره سخته زلزله دی. قرآن کې الله فرمایي ان زلزلة الساعة شیء عظیم. یقینا زلزله د قیامت هغه لوی شی دی. الله تعالی دې موږ تاسې ته امان راکړي، خپل رب ته رجوع کړي، خپل رب ته سر په سجود شي. د موږ رب ډېر مهربانه دی، د موږ شکایت نه کوي. تر اوسه ملایکو په مخ کې د موږ شکایت نه دی کړی، خو موږ بندګانو ناشکر یو چې هر وخت د الله تعالی نه ګیلې کوو، الله تعالی نه شکوې کوو. خپل رب ته متوجه شي، هر سړی توبه وباسي، هسې نه چې خدای په قهر او غضب کې راشي او خپل عذابونه موږ طرف ته متوجه کوي. بیا موږ هم د الله د عذابونو د ټینګې نه یو. الله دې موږ تاسې ټولو سره د رحم معامله وکړي. سبيل